اعوذ برب الفلق، زه پناه غواړم په رب د سبا سره. دا د الله تبارک وتعالی یو صفت مستعاذ به، او مستعاذ منه څلور شیونو نه پناه غوښتل دي. من شر ما خلق، د شر د هغه اشیاونه چې الله پیدا کړي دي. ما موصوله شي ترجمه دغه ده. او من شر ما خلق، د شر د مخلوقاتو نه چې ما مصدریه شي ترجمه دغه شوه. یعنی الله چې څوک پیدا کړي دي او ساشي پیدا کړي دي، په هغې کې چې څه قسم شر دی د هغه ټولو شرورو نه د رب الفلق په ذریعې زه پناه غواړم. دا د دې ترجمه شوله. اوس دا دونه جامع ترین کلمه ده چې که دا مخ وروستنی تشریحات نه وي نو دا ټول په دې کې راغله. لیکن درې قسمه شرور داسې دي چې هغه ډېر انتهایی خطرناک دي، نو د هغې الله تبارک وتعالی تفصیلا ذکر کوي. ومن شر غاسق اذا وقب، ته وایه چې زه پناه غواړم د شر د تیارې نه کله چې دا تیاره خوره شي. تیاره چې خوره شي په دغه وخت کې ګناهونه او قسم اشیا د اظهاررسانۍ د مخلوق دپاره ښکاره کېږي. نو د دې د تیارې د دغه ټولو شرورو نه زه پناه غواړم. غلغدو، اجرتي قاتل، نور مختلف بدکار او بدعمل خلق د شپې د تیارې نه دغه فایده اخلي. نو د دغه شرورو نه زه په رب الفلق سره پناه غواړم. ومن شر النفاثات فی العقد، او وایه ته چې زه پناه غواړم د شر د هغه نفسونو نه چې هغه پوک کوونکي دي په غوټو کې. عموما دا تعویذګر شو یا ساحر، جادوګر، منتر جنتر کوونکي چې دې کوم هغه کلمات ووایي نو په یو شی باندې پوکي او هغې له غوټه ورکي. دغې ته ویلی شي النفاثات فی العقد. النفاثات دا د مؤنث صیغه ده، خو چونکې د دې موصوف نفوس دي او نفس مؤنث سماعي دی، نو دا مذکر مؤنث دواړه شامل دی. ومن شر حاسد اذا حسد، او ته وایه چې زه پناه غواړم د شر د هغه کینه کوونکي نه، حسد کوونکي نه، کله چې هغه حسد کوي. د حسد جرم دونه سنګین دی لکه څنګه چې یو سړی وچ خشاک ته یو تیلی ووي او ټول یو لمبه شي. نو چې د حسد په چا کې راغی نو د هغه ټول نیکۍ په هغې باندې ضایع کېږي. او کله چې حسد کوونکی حسد د چا سره اظهاررساني نه کوي نو خود حاسد ته تکلیف وي، لیکن چې چا ته تکلیف رسوي نو بیا هغه ته تکلیف رسیږي. علما لیکي چې د ګناهونو بنیاد چې کوم دی حسد دی، په دنیا کې هم او په اسمان کې هم، ځمکه کې هم په اسمان کې هم. په اسمان کې اول حسد د حضرت آدم علیه السلام سره ابلیس کړی چې انکار د سجدې نه یې وکړه، د هغې په وجه باندې هغه د همیشه لپاره ملعون او مطرود شي. په ځمکه کې اولین حسد چې کوم دی قابل کړی و د خپل ورور حابل سره چې ستا صدقه ولې الله قبوله کړه او زما یې ولې قبوله نه کړله او د هغه د قتل درپیښه. نو علما لیکي چې ګناه اول په آسمان کې هم د حسد په وجه شوې ده او په ځمکه کې هم. دې ټول صورت مبارک خلاصه دا شوله چې د جسمانی آفاتو نه د تحفظ دپاره د الله تعالی په نام باندې پناه غوښتل دا لازمي او ضروري دي. دویم صورت مبارکه صورت الناس. په دې صورت مبارک کې جسمانی تمام ضرورونه چې کوم د هغې دفاع وشوله. که پاتې دی نو صرف یو دی، هغه دا چې د انسان شیطان دشمن دی او شیطان د انسان په رګونو کې داسې چلیږي لکه څنګه چې اینه چلیږي او بدترین دشمن دی. نو د دې بدترین دشمن نه د الله تعالی په نوم باندې پناه غوښتل دا د دې صورت مبارک کې دغه مضامین ذکر کېږي. نو په دې کې د دینی دشمن نه د تحفظ سبق دی او په هغې کې د جسمانی دشمن نه او د جسمانی آفاتو نه د تحفظ تلقین و. او دغه مطلب حضرت مولانا احمد صاحب نور الله مرقده په خپل تفسیر کې او په خپل
معتبر تفسیر کې مدقه لیکلی دی چې صورت اول کې د الله تعالی په نوم باندې پناه غوښتل د تمام جسمانی آفاتونه او صورت دوم کې د الله تعالی په نوم باندې پناه غوښتل د تمام روحاني آفاتونه. قل اعوذ برب الناس، اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ووایه چې زه پناه غواړم په رب د ټولو انسانانو سره، ملک الناس په بادشاہ د انسانانو سره، الہ الناس په معبود د انسانانو سره. الله تبارک و تعالی رب العالمین دی، د کل کائنات رب دی، لیکن دې ځای کې د انسان ذکر کیږي. خودل دادی چې په دې تمام کائنات کې اشرف ترین مخلوق چې کوم دی هغه انسان دی، نو د رب اضافت دې ته کیږي. او علما لیکي چې په دې صورت مبارک کې دا لفظ ناس پنځه کرته ذکر کړی شوی دی. د دې یو خاص لطیفه او مناسبت دا دی چې د انسان یو د بچپن زمانه ده، یو د جوانی زمانه ده، یو د پخت عمرۍ زمانه ده، یو د انسان د صلاحیت او د نیکی زمانه ده، یو د شرارت. نو کله چې انسان مړوکی معصوم بچی وي دا ټول تعلق د صفت ربوبیت سره وي، د خپل مور او پلار سره شناخت چې کوم دی، مینه محبت چې کوم دی، هم د دې تربیت په وجه باندې دی. نو الله تعالی خود دا ښیي چې الله رب د ټول انسانانو دی، د یو خاندان نه. بیا چې کله بنده لږ شانته ظلمی شي نو هغه ویني چې زما پلار په بعضې خبرو کې تاڼه تحصیل ته منډې وي، حکومت ته ضرورت وي، نو د هغې د شان مناسب ملک الناس دغه صفت دی. بیا چې انسان د دې نه لږ پخته عمره شي نو د هغه د تاڼې تحصیل سره هم کار نه وي، د بچپن هغه حالات هم یري، د هغه ټول توجه بیا د الله طرف ته وي، الہ الناس. او بیا چې کله په نیکو کې بنده دې حد ته ورسېږي چې هغه ډېرې نیکۍ حاصلې کړي نو شیطان دغه خزانه د هغه بچ ساتل نه غواړي، په هغې باندې ډاکه کوي، یوسوس فی صدور الناس. او بیا چې کله انسان د شیطان په لمسه کې راشي نو د هغه شکل د انسان وي، نو ټول عمل د شیطان وي. الله سبحانه وتعالی دغه بیان کوي. قل ته ووایه اعوذ برب الناس، زه پناه غواړم په رب د ټولو مخلوقاتو، په بادشاه د ټولو انسانانو، په معبود د ټولو انسانانو، من شر الوسواس. وسواس دا د مصدر صيغه ده، مصدر مبني للفاعل موسوس، د شر د هغه وسوسه ورکوونکي نه چې ابلیس دی. الخناس، خنس دې ته ویلی شي چې سړی په دشمن ګزارو کې چې د هغه نمبر راشي دی ځان پټ کړي، په شا شي. نو د شیطان طریقه هم دغه ده چې دی د انسان په زړه باندې هغه وساوس القا کوي، خو چې بنده د الله نوم واخلي یو دم دی وروستو شي. الذي هغه خناس یوسوس فی صدور الناس، چې هغه وسوسې غورځوي په سینو د بندګانو کې، من الجنت، خاک هغه د جناتو د خاندان نه دی کوم ته چې ابلیس ویلی شي، والناس او که د انسانانو د خاندان نه دی. انسان هم داسې وي چې هغه شکل یې د انسان وي، عمل یې د شیطان وي. نو دا شیاطین الانس او شیاطین الجن، جنی شیطانان او انسی شیطانان د ټولو د شر نه پناه غوښتل دي. دا ډېر انتهایی اهم صورتونه دي. صورت اول کې د الله یو صفت ذکر شو، رب الفلق، او د څلورو شیانو نه اجمالا و تفصیلا پناه وغوښتل شوه. او صورت دوم کې د الله درې صفات ذکر شو، رب، ملک، الہ، او د یو شی نه پناه وغوښتل شوه. خودل دا دی چې دینی دشمن چې کوم دی دا زیات نقصان ده دی په نسبت د جسمانی دشمن. نو هلته کې صرف رب الفلق باندې کفایت وشو، دلته کې درې صفات ذکر شو. الله تبارک وتعالی دې دا ترجمه او درس خپل جناب کې قبول او منظور